سلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته خلکاله وي. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي. ژوند په مزو کې به وي. د پښتو ژبې مشهور او نامور اداکار سید رحمان شینو چې تیر ورځ د ګاډي اکسیډنټ کړی دی. د هغه ګاډي اکسیډنټ کې سید رحمان شینو ډیر زیات په بد حال سره په پیښور جنرالي هسپتال کې وفات شوی دی. آیا سید رحمان شینو دغه د ګاډي اکسیډنټ څنګه وکړو، چلته روانو چې بیا په جنرالي هسپتال کې ډیر زیات په بد حال سره وفات شو؟ د دې باره کې مکمل معلومات تاسو د دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلوماتونه ځان خبر کړئ. دغه رنګ نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله خامخا وګورئ زموږ خل یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. د پښتو ژبې مشهور او مزاحیه او نامور فنکار اسماعیل جاوید ملګری سید رحمان شینو دوستانو چې تیر ورځ د ګاډي اکسیډنټ کړی دی، چې په هغه ګاډي اکسیډنټ کې سید رحمان شینو د پیښور جنرالي هسپتال چې اوس په الارچ باندې مشغول دی، هغې کې پروت په آی سی یو وارډ کې په ایمرجنسي کې پروت، چې بیا د هغې نه بعد د هغه علاج مکمل ونه کړی شو او ډېر زیات په بد حال سره وفات شو. آیا سید رحمان شینو په کم ځینو کې زخمونه راغلي او په کم ځینو باندې لګېدلي چې د هغه دومره علاج ونه کړی شو چې هغه بچ نه کړی شو او هغه ډېر زیات په بد حال سره وفات کړی شو؟ دوستانو چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شو، سید رحمان شینو مینوال او دې خبر باره کې ډېر زیات تفتیش شروع کړو. هغه سره رابطه وکړه. د هغه رابطې نه بعد پته ولګېده چې سید رحمان شینو هېڅ قسمه اکسیډنټ نه دی کړی. ځینې خلک د خپل ویوز اخیستو لپاره، د خپل ځان مخکې کېدو لپاره، خپل بغض او انا لپاره دومره مخکې شوي دي چې هغوی داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپروي چې په هغې باندې د خلکو اعتبار خو نه راسي. نو دوستانو موږ ټول تاسو ته وایو چې تاسو په داسې قسمه خبرونو باندې یقین مه ساتئ چې په هغې باندې یو مسلمان ورور زړه ته به تکلیف ورسي. سید رحمان شینو بیا د هغې نه بعد به بیان وکړو. بیان کې داسې قسمه خبرې وکړي چې ټولو پښتنو په خوله باندې یو تمانچه وغږوړ او ویې چې تاسو ما سره داسې قسمه کار څنګه کولی شئ چې زه ما هغه کس یم چې ما تاسو الټیم انټرټینمنټ کړی وئ او تاسو نن ما پسې داسې قسمه خبرې کوئ. دوستانو ډېر زیات د افسوس مقام دی. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله مخه وکړئ. زموږ خبرونه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.